الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نبی علیہ السلام د سیرت سلسله وار درس چې کله نبی علیہ السلام سره خپل تر مبارک ابو طالب صاحب د کفارو خلاف هغه ودرېدو، ایمان خو نو راوړی خو د خپل ورواره په حق کې فیصله وکړله او خپل ورواره ته د علی الاعلان دعوت ورکولو حکم وکړ. نو ابو طالب صاحب د دغه خلکو چې کومو د قریشو سردارانو چې د هغې هغه ټولګې ولیده چې هغې د اسلام خلاف سازش او مسلمانانو باندې تکلیفونه هغه شروع کړل، نو ابو طالب صاحب هم په قریشو کې اعلان وکړ، خپلې قبیلې ته اعلان وکړ چې په هغې کې دغه بنو هاشم او بنو مطلب دې ته اعلان وکړ چې بنو هاشم دی د نبی علیه السلام د نصرت او د مدد په دې باندې لبیک وي او بنو مطلب ټولو لبیک وي او د بنو هاشم په خاندان کې ابو لهب دا د دې نورو قریشو سره شو، د هغې خلکو سره شو چې کوم د نبی علیه السلام خلاف او نور د دې چې د قبیلې کوم خلکو، نو په دغې دوو کورنو کې دا د نبی علیه السلام سره د اسلام په طرف ودرېدل، اگر چې پکې بعضې کسانو ایمان نه راوړی لکه ابو طالب صاحب او نور بعضې کسان. او د ربیعه بن عباده رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ما یو ځل د عکاس په ښار کې یا د ذی مجاز په ښار کې ما ولیده چې یو کس دی او هغه خلکو ته دا وایي چې یا ایها الناس، ای خلکو قولو لا اله الا الله تفلحو، تاسو لا اله الا الله وایي تاسو به کامیاب شئ. او یو کس دی هغې ورپسې د رستونه روان دی او هغې دا وایي چې دا د خبره مه منئ او دا سړی دا صحابي دی، یعنی صحابي به هغه وخت کې هغه سړي ته استعمالو، هغه دا لفظ به هغه چا ته استعمالو چې هغه به کله دین راوړه، یعنی هغه به مسلمان شو، د دین په دایره کې د اسلام په دایره کې به داخل شو، نو العیاذ بالله مسلمان ته به دغې خلکو صحابي لفظ استعمالو. نو نبی علیه السلام ته ابو لهب چې خپل تری دی هغه به ورته نسبت د صحابي کو چې دا بېدینه شوی دی او د خبره هغه مه منئ. نو ربیعه بن عباد وی ما تپوس وکړه چې دا څوک دی، نو وی ما ته جواب میلاو شو چې دا یو محمد دی او دا بلې تره دی او یو دا دی چې په د نبی علیه السلام په باره کې دا هم راځي چې په یو ښار کې نبی علیه السلام خلکو ته دعوت ورکو، ابو طالب د رستونه ته او په کاڼو به ویشته وي. ما تپوس وکړه چې دا څوک دی، نو چې دا یې تره دی یعنی هغه ابو لهب دی. او وی د دې سره سره ما د نبی علیه السلام نو نبی علیه السلام به دا فرمایل چې یا ایها الناس، ای خلکو ان الله یامرکم، بېشکه الله تعالی امر کوي تاسو ته، حکم کوي تاسو ته ان تعبدوه چې تاسو د هغه عبادت وکړئ، ولا تشرکو به شیئا او تاسو د هغه سره څوک شریک مه جوړوئ. نو دا به د نبی علیه السلام الفاظو په دغې ځایونو او بازارونو او خلکو ته به ګرځېده او هغې ته به یې دا دعوت ورکاو او وایي چې وروستو به ورپسې دا کوم کس ته یعنی ابو لهب نو هغه به وایي چې یا ایها الناس، ای خلکو ان هذا یامرکم، دا سړی تاسو ته حکم کوي ان تترکو، تاسو پرېږدئ دین آبائکم، تاسو پرېږدئ د خپل پلار او نیکه دین، چونکې نبی علیه السلام خو د داسې اسلام دعوت ورکو چې هغه د نبی علیه السلام نه وړاندې چا راوړی نه و، نو ځکه به دې خلکو وي چې یاره د پلار نیکه د دین دا اعلی دی د دې سړي د دین نه، العیاذ بالله اسلام ته به هغې ته به هغه نسبت کو چې یاره یعنی د غیر دینه نسبت به هغه به ورته کو. چې کله ابو لهب د اسلام خلاف او ابو طالب صاحب د اسلام د نبی علیه السلام سره په مرګرتیا کې شریک شو او نبی علیه السلام علی الاعلان لګیا د خلکو ته دعوت ورکوي، نو په دغه ځای کې قریشو د اسلام د رکاولو دپاره د هغې دپاره دي یوه مشوره هغه راوغوښتله چې اوس د اسلام دا دعوت دا رکاو شي.
نو چې کوم د قریشو سردارانو هغه راجمع شول او چې دی ولیدل چې اسلام ته خورست رز هغه ترقي میلاویږي خلک راضي په اسلام کې هغه داخليږي نو دی ټول هغه راجمع شول او د ولید بن مغیره دا په دې کې د ټولو نه زیات عمر رسیده انسان یعنی مشر کسو دا د مکی د قریشو او د هغه خلکو چې کوم د دین خلاف راجمع شي د هغه خلکو مشر جوړ او دته وی چې ته په دې کې یعنی ټول خلکو ته پته ده د محمد چې د خبر ارچا ته رسیدلی دا چې د خپل دین دعوت ورکوي یعنی د اسلام دعوت ورکوي او چونکه وخت دا سره روان دي چې هغه د حج موسم دی انو د په دور د جاهلیت کې به اومه د خلکو هغه به اچکو د هغه خپل یو طریقه وا په پربنده وي طواف کو او بیا چې کله حج حکم نازل شو نبی علیه السلام په خپل باندې نه او د هغه وړاندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غیر علی ګلو چې ورشه او په مکه کې څومره بوتان دي هغه لري کا او علی رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې خلق تراجمه کول او په بل ځای کې اعلان کول د دوه تقسیم کړل یوي ابوبکر ته حواله او یوي علی رضی الله تعالی عنہ حواله ان شاء الله په خپل ځای باندې به هغه راضي نو چې د حج موسم را روان دي د حج وخت را روان دي او د خلک په د اطرافو ناراضي بیت الله ته برازي نو دغه د قریشو دغه سردارانو دي دا وی چې را منګه راجم شو او منګه یو سلام مشوره وکړو او چې د بهر نه کوم خلک راځي چې د خلکو ته منګه یو خبره کو اسنه کې یو خبره کو او بل ورته بل خبره کو نو بیا به داخله کوئی چې رضی په خپل خبرو کې اتفاق نشته لہذا د محمد سید او دی غلطي چونکی و داسي چې نبی عليه السلام په دین اسلام باندې او دغه خلک په شرک باندې نو دی راجم شول او دی ولید بن مغیره ته چې د کونیت عبد الشمس دته وی چې سکول پکار دی او نو دی وی چې یو داسې طریقه وکړي چې اول موږ خپل کې مشوره وکړو او بیا چې کوم مکه مکرمه ته کملار دراتللو دي په هغه کې موږ او تاسو یو کس کینو او چې څوک راځي او دا ورته وایو چې یاره یو کس ته محمد نومې دی او تاسو د هغه خبره ممنئ هغه به تاسو العیاذ بالله ثم العیاذ بالله هغه به تاسو صابی یعنی بی دین کوي هغه نو دغه ولید بن مغیره چې د خلکو ته یاره څه مشوره کوي ولید بن مغیره د خلکو ته وی چې اول را تاسو مشوره راکړي چې تاسو مشوره راکړي هغه کې کومه بهتري هغه به واخلو او نور به پریږدو نو ولید بن مغیره د ټولو نړمبه دا وی چې تاسو خپل رائے قائم کړئ خپل رائے راکړئ چې تاسو رائے سره نو ولید بن مغیره تاسو کسان وی چې معاذ الله یعنی نبی علیه السلام دا کاهن دی ولید بن مغیره وی چې دا غلطه ده چونکه د ایمان نه دراوړ په خپل باندې د نبی علیه السلام هغه صفات چې د دخلینه کوم ظاهر شي دي هغه په دی واقعیا کې تاسو د وړاندې دي نو وی چې نه نبی علیه السلام یعنی مراد ته نبی علیه السلام چې نه د کاهن نه دی ولی کاهن نه دی وی دا غلطه ده ځکه چې ولید بن مغیره هغه په خپل باندې وی چې په خدای قسم نبی علیه السلام کاهن نه دی او ځکه چې ما کاهنان هغه ډیر لیدل دي او ځکه کاهنان خپي جنما نبی علیه السلام کې د کاهنانو ایس علامت هغه پکې نشته او نو د نبی علیه السلام الفاظ د کاهنانو ندي او نه د هغه خلکو سره په مشابهت کې نو بیا بعضی خلکو وی چې را نبی علیه السلام ته نسبت هغه د مجنون العیاذ بالله چې دا سره مجنون دی نو بیا ولید بن مغیره وی چې نه مجنون نه دا خبره حسده غلطه ده ولی چې په مجنون باندې کله د لیوانتوب حالات راشي او حقیقت د هغه معلوم شي نو د هغه معلومات کیږي لہذا په دې سړی کې دا ظاهریږي نه چې د تمنګ سو وایو د تمنګ مجنون وایو او د دې د حقیقت نه زه خبره ما دریم یو کس ورته وی چې یاره دا سره شاعر دی نو ورته وی ولید ابن مغیره وی چې نه چونکه زه په خپل باندې شاعر ما او زه د شاعرای ار یو چې د دې کوم اوزان دي د دې کوم د شاعرای کوم طور طریقه را ترتیب د هغه ماته معلوم دي دا سړی شاعر نه دی نه د کلام د شعراو دی نه د په کلام کې د شعراو سو دخول شته دی
نو بل یو کس ورته وی چې یاره دا څه دی یعنی ساحر دی جادوګر دی ولید ابن مغیره وی چې نه ساحر او جادوګر هم نه دی ځکه چې ساحر او جادوګر کم یعنی هغه کوم پوکي وهي هغه خلکو ته کوم طور طریقې خي دا هغه سي اومه نه دی نو چې دا څومره طریقې بیان شولې دا ټولې په دې باندې په خپله چې کوم یو سړی مشوره اخلي ولید ابن مغیره چې دا د دې په نیز باندې یو ډېر هوښیار بنده دی یعنی دا د دې د مشورې کس دی چې د ده نه مشوره اخلي کومه یوه خبره کوي هغې وي چې نه د کې دا شی نشته د کې دا شی نشته د کې دا شی نشته نو آیا دی اوس د نبي علیه السلام دپاره کومه طریقه کومه یو لاره کوم ټکې خوښ کو چې د هغې وجې نه دا خلک دې د دین نه څه کوي هغه بیزاره کړي نو ولید ابن مغیره دا ټولې خبرې چې واورېدې نو ووی چې نه د نبي علیه السلام کلام دا د جادوګرانو اومه نه دی نو بیا یې ورته ووی چې یاره اخر کوم یو لفظ استعمال کړو چې هغه منګه د دې سړي نه د خلکو یعنی د دې سړي نه د خلکو رد ورشي د خلکو ترې نه زړونه هغه واوړي کوم یو لفظ هغه دا استعمال کړو نو ولید ووی چې والله د محمد په کلام کې چې کوم حلاوت دی کوم خوږوالی دی کومه شیریني ده دا د بل چا په کلام کې نشته دی دومره پورې هغه دې ته پته وه او د دې دا د چې کوم کرونده کړې دا کوم څیز یې کرلی دی کوم اخلاق کوم بوټی یې کرلی دا ډېر تر و تازه دی دا ډېر پلدار دی د دې پل نه هر یو سړی چې کوم دی نو هغه څه کوي هغه ترې نه میوه خوري د دې بوټي نه هر یو سړی میوه خوري چونکې د اسلام مثال هغه اومه قرآن کریم ورکړی دی چې د اسلام مثال لا په مثل دی یوي هغې اونې دی چې دا ډېره مضبوطه ده د دې څانګې اسمان کې دي او د دې دا څومره اومه چې نورې شاخونه دي نو دا مضبوط دي د دې تنه هم مضبوطه ده دا شاخونه دا پلدار دي چې د هغې نه خلک خوراک کوي یعنی اسلام تېنه هغه خلکو ته رسیږي او دا خلک مسلمانان کیږي او دا شاخونه یعنی دا میوه د خلکو په زړه کې راسخه شوې ده یعنی مضبوطه شوې ده یعنی چې چا د هغې خوراک نه خوراک کړی دی د میوې نه یو ځل خوراک کړی دی نو هغه خوراک د هغه لذت د هغه په زړه کې پاتې شوی دی چې مراد ترې نه اسلام دی چې دغه اسلام کله یو زړه ته رسېدلی دی نو بیا د هغې بنده د اسلام نه هغه رستو شوی نه دی دا خبرې ټولې وشولې چې دا خبرې ټولې وشولې نو بیا اوس د مشورې دپاره اوس خبره به داسې کول پکار چې هغه وړاندې دې د نبي علیه السلام نه د خلکو رد ورکړي نو دوی ووایي چې یاره موږ به دا ووایو چې دا ساحر دی په دې باندې د دې اکتفا راغله څنګه ساحر دی دې نه خو وړاندې خپله ولید ابن مغیره وایي چې دا ساحر نه دی وایي دا ساحر په دې دی اوس بله طریقه ورته اختیار کړله چې دا ساحر په دې دی چې ځکه چې څنګه ساحر د خلکو په منځ کې توړ راولي داسې دی هم د خلکو په منځ کې توړ راولي د مور او د پلار ترمنځه د پلار او د زوی ترمنځه د ښځې او د خاوند ترمنځه توړ راولي نو هغه توړ خو د اسلام دی هغه توړ خو د دې نه دی د ساحر او د جادوګر نه دی خو دې نسبت ورته داسې وکړه لکه څنګه چې یو ساحر جادوګر هغه په چا جادو وکړي د ښځه او خاوند په مابین کې جداوالی راولي د پلار د زوی یا د مور د لوره یا د رشته دارو په منځ کې نو دې دین ته چې کوم دی نو هغه نسبت د سحر وکړه او نبي علیه السلام ته یې نسبت هغه د ساحر وکړه چې دا څه دی جادوګر دی نو چې کله دی دا خبره وکړله او چې کومې قبیلې وې کوم خلکو هغې په لارو باندې کېناستل هغې ته کوم خدمت حواله شو چې تاسو به یعنې څه کسان به په دې لاره کېنئ څه کسان به په دې لاره کېنئ او تاسو به خلکو ته دا خبرې هغه به وکئ نو دغې خلکو چې کوم دی په لارو کې کېناستل او خلکو ته به یې وي چونکې د نبي علیه السلام د دین نبی علیه السلام چې کوم اسلام راوړی د هغې نه هر یو سړی ښه باخبره چې کله به دوی راتلل نو دوی به ورته وي یاره هغه نه ځان بچ کوئ د دې خلکو په زړه کې به دا خبره نوره الله تعالی مضبوطه کړه چې یاره دا خلک ترې نه موږ بچ کوي نو په دې کې څه ناڅه هغه وجه شته دی نو دغه د نبي علیه السلام ته به چې دي کوم نسبت هغه د جادوګر کاو خو لیکن د قریشو دا تدبیر چې یاره اسلام ته نقصان ورسي دا امه په دې کې الله تعالی دې څه کړل هغه ناکامه کړل